الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة فاتحة کې د سلوک او د عرفان څه مسائل څه مباحث مخکې بیان شوي. ستاسو یادي په دې کې مونږ صفات د عبدیت هم ذکر کړي او څه صفات د باری تعالی پکې بیان شوي. دا سورت مبارک الله جل شانه د خپل ځان او د خپل بنده په منځ کې تقسیم کړی چې نیم زما دپاره دی او نیم زما د بنده دپاره دی. د الله پاک صفات پکې بنده بیانوي او بنده پکې بیا د خپل رب نه سوالونه کوي، دعاګانې کوي. په دغه کې چې کوم صفات ذکر شوي وو د الله جل شانه د رحم ذکر او د انسان د طلب رحمت بیان چې الله پاک رحم کوونکی دی او بنده چې دی نو دا طالب د رحمت دی. نو په هغې کې بیا یو خبره مونږ کړې وه چې د رحمت طلب او د هدایت طلب دا خو صفت د بنده دی او رحمت کول، هدایت کول، نعمتونه ورکول دا صفات د الله جل شانه دی. د الله تعالی د رحمت په مقابله کې د غضب بیان په دې صورت کې شوی دی او د هدایت په مقابله کې د ضلالت بیان دی. تاسو ته خیال دی د رحمت په مقابله کې څه شی دی؟ غضب دی. د رحمت ضد چې دی نو هغه غضب دی او د هدایت ضد ضلالت دی. نو چې انسان د الله تعالی نه د رحمت طلبګاري نو ورسره د پناه غواړي د څه نه؟ د غضب نه. چې د هدایت طلبګاري نو ورسره پناه غواړي د ضلالت نه. بیا ورسره مونږ یو خبره کړې وه چې صوفیه حضرات هغوی وایي چې هم به علاج کې او هم به پرهیز کې. یو ته جلب منفعت وایي، بل ته دفع مضرت وایي. نو که مونږ علاج کوو او پرهیز نه کوو نو صحت نه حاصلېږي، نه صحت جسمانی حاصلېدی شي او نه صحت روحانی حاصلېدی شي. د جسمانی صحت لپاره او د روحانی صحت لپاره دواړو لپاره دا پکار دی چې علاج دې هم مؤثري او ورسره دې پرهیز ومي. نو چې موږ د الله جل شانه رحمت غواړو، د هغې موږ طلب کوو، نو بیا ورسره موږ د غضب نه پناه غواړو چې خدای د خپل غضب نه موږ وساتي او د هغه خلکو د لارې نه مو وساتي چې چا باندې تا غضب کړی دی. او چې کله موږ وایو چې موږ ته هدایت نصیب کا نو ورسره موږ وایو چې د هغه چا د لارې نه موږ وساته چې کوم خلک بې لارې دي. نو هغه ځای کې موږ اجمالاً بیان کړو چې اسباب د غضب چې دي نو دا اولس دي او اسباب د ضلالت چې دي نو دا هم اولس دي. نو نن که تاسو ځان سره لیکل وکئ، نن کاغذ شته دی، نو دا به تاسو ته آینده ته پکارېږي چې اسباب غضب چې هغه کومې خبرې دي چې د هغې د وجې نه الله پاک غضب نازلوي او هغه کومې خبرې دي چې د هغې د وجې نه الله تعالی د ضلالت سزا خلکو ته ورکوي. نو ما ته ووایي چې دواړه اولس دي. اسباب غضب کې اولنی سبب هغه دی بدلول د نعمت د الله تعالی
څه شی دی بدلول د نعمت د الله تعالی خدای پاک یو نعمت چاته ورکړي او دې د هغه نعمت قدر نه کوي او د هغې د بدلولو مطالبه کوي نو د مطالبه د استبدال دا څه شی دی دا د تکبر دی دا د حرص دی دا د الله پاک د بندګۍ نه بغاوت دی نو لومبنی سبب د غضب چې دی نو هغه څه شی دی هغه بدلول د نعمت د الله جل شانه دی دا په کوم ځای کې راغلی دی دا په سورت بقره کې په آیت نمبر 61 کې راغلی دی البقره 61 نمبر آیت قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير دا الله پاک نعمت دی بدلی په ادنا باندې خیر پرې دی او ادنا غواړي د ادنا دی مطالبه کوي نو دا تبدیل د نعمت شو د الله تعالی ٹھیک ده کنه خو سره بل چې دی دویم نمبر سبب غضب هغه د انکار د آیاتونو د الله تعالی نه دا په کوم ځای کې راغلی دی دا هم دغه ځای کې دی ذلک بانهم كانوا يكفرون بآيات الله كانوا يكفرون بآيات الله نو د الله تعالی د آیاتونو نه انکار چې دی دا څه شی دی دا سبب د غضب د الله تعالی دی کوئی په خبره باندې ورپسې دریم سبب چې دی هغه د قتل انبیاء علیهم السلام چې چا پیغمبران وجلی دي هغه د الله تعالی غضب ته دعوت ورکړي قتل انبیاء علیهم السلام چې دا څه شی دی دا سبب د غضب د الله تعالی دی دا کوم ځای نه معلومیږي دا هم په دغه آیت کې دی ويقتلون النبیین بغیر الحق قتل انبیاء علیهم السلام هغه هم دغه ځای کې بیان شوی دی ورپسې څلورم نمبر سبب د غضب هغه د عصیان د الله تعالی د حکم خلاف ورزي عصیان چې څوک د الله د حکم خلاف ورزي کوي د الله په غضب ته دعوت ورکوي دا کوم ځای کې راغلی دی دا په دغه آیت کې راغلی ذلک بما عصوا عصیان بیان هلته کې راغلی دی او پنځم سبب د غضب د الله تعالی چې الله تعالی غضب نازلوي په څه وجه باندې هغه پنځم وجه چې دا هغه د تجاوز عن حدود الشرع د شریعت د حدودو نه چې څوک تجاوز کوي نو د الله تعالی غضب ته دعوت ورکوي د شرع د حدودو نه تجاوز چې دی نو دا څه شی دی دا سبب د غضب د الله تعالی ګرځي بیا په هر یو باندې تاسو سوچ کولی شئ چې دا کم خلق دي چې د حدود شرع نه تجاوز کوي دا کم خلق چې انبیاء علیهم السلام شهیدان کول او دا څوک دي چې هغه عصیان کوي دا څوک دي چې هغه د الله پاک د آیاتونو نه انکار کوي دا څوک دي چې د الله تعالی د نعمتونو د بدلولو مطالبه کوي نو تاسو سو اسباب و د غضب پنځم وي او ما تاسو وی چې دا پنځه واړه بیان شوی دی په سورته بقره کې آیت نمبر 1 کې دا پنځه واړه اسباب په دغه یو آیت کې راغلي دي بیا ورپسې شپږم غضب هغه سبب چې سبب د غضب د شپږم نمبر هغه د انکار د قران مجید نه د عناد د وجنه دا راغلی دی په سورته بقره 9 نمبر آیت کې کوم لیکلو ځان سره کفر بالقرآن د عناد د وجنه دا سورته بقره آیت نمبر 90 ورپسې اوم سبب د غضب چې د الله په غضب ته دعوت ورکوي او سبب د غضب ګرځي
هغه د قتل مؤمن عمدن دا راغلی دی په سورۃ النساء کې 93 آیت نمبر 93 کې دا مو لیکلو. اتم نمبر سبب د غضب هغه نفرت دی د دین حق نه او طعن کول دی په دین کې. د دین حق نه نفرت او طعن کول الزام لګول په دین دا راغلی دی په سورۃ مائده 80 نمبر آیت کې. او نهم نمبر سبب د غضب د باری تعالی هغه د تیښته د جهاد نه، د جهاد نه تیښته. دا په سورۃ انفال 14 نمبر آیت کې دی. او لسم سبب د غضب چې دی هغه د افتراء علی الله. دا په سورۃ اعراف 152 نمبر آیت کې دی. او یو لسم سبب د غضب هغه د جنگ او جدال د موحدین سره په اسماء شرکیه کې. باطل پرست خلک چې د موحدین سره د خپل بوتانو د پاره جنگيږي. دا په سورۃ اعراف 71 نمبر آیت کې دی. او 12 نمبر سبب د غضب د الله تعالی هغه د وعده د پیغمبر علیه السلام نه خلاف کول. دا راغلی دی په سورۃ طه 86 نمبر آیت کې. او 14 سبب د غضب پر رزق د الله تعالی کې طغیان کول. دا دی سورۃ طه 81 نمبر آیت. او 14 سبب د غضب دا دی مرتد کېدل د ایمان په سورۃ النحل کې په 106 نمبر آیت کې. او 15 سبب د غضب حجت بازی کول په بار د الله تعالی کې په باطل باندې. دا راغلی دی په سورۃ شورا 14 نمبر آیت کې. او 14 سبب د غضب چې انسان ته د الله جل شانه هغه غضب بیا متوجه کیږي هغه په دې وجه باندې چې د انکار وکړي د بعث بعد الموت نه. بعث بعد الموت نه انکار چې دی نو دا څه شی دی؟ دا د سبب د غضب د الله تعالی دی. دا په کوم ځای کې راغلی دی؟ سورۃ الممتحنه 14 نمبر آیت کې. او 19 سبب د غضب د الله تعالی هغه د بدګماني په الله تعالی باندې. سورۃ الفتح آیت نمبر 4. ولس اسباب د غضب دا برابر شو؟ ها ستړي شوي خو نه یې. ها اوس ورپسې یې ولیکئ اسباب ضلالت چې د ضلالت سزا الله تعالی چاته په څه وجه ورکوي. څوک چې دغه اسباب اختیار کړي نو د ضلالت په کنده کې غورځېږي. هغه اسباب څه دي؟ نو هغه سبب انسان ته دومره ډېر خطرناک نه ښکاري خو د هغې هغه انجام چې نو هغسې هغه ضلالت یې بیا. دا مخکني چې مونږ ووایو دغه اسبابو اسباب د غضب نو که سبب چا اختیار کو نو نتیجه به ولا متوجه کېږي بیا د غضب. ټیک ده؟ نو داسې اسباب د دلالت کې یو سړی اختیاروي د دې مطلب بدای چې د دلالت ته ځان ورغورځوي. نو اسباب ضلالت چې دي نو دا هم ولس دي. اول نمبر چې دی هغه د ایمان په بدل کې کفر اغستل دي.
د ایمان په بدل کې کفر اغستل. ایمان ملاویږي او یو سړی ایمان ناخلی او کفر اخلی. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى. نو دا څه شی شو؟ دا سبب د ضلالت دی چې ایمان پریدي او کفر اختیاري. دا په سورت بقره 108 نمبر آیت کې واضح راغلی دی. ٹھیک ده کنه؟ دویم نمبر سبب چې دی هغه په علم باندې عمل نه کول. سورت النساء آیت نمبر 44 نمبر آیت. دریم سبب د دلالت کاغه چا اختیار کو نو گمراه کیږي با. هغه څه شی دی؟ د اتباع رسول صلی الله علیه وسلم نه مخ ګرځول. دا سورۃ النساء 114 نمبر آیت کې راغلی. او څلورم سبب د دلالت چې دی هغه هر قسم شرک. دا څه شی دی؟ دا سبب د دلالت دی چې مشرک ته گمراه نه وي، نه چاته وي. او پنځم سبب د دلالت چې دی د الله پاک د لارې نه خلق منع کول. د الله پاک د لارې نه خلق منع کول. دا سورۃ النساء 167 نمبر آیت کې راغلی دی. شپږم نمبر سبب د دلالت چې دی په دین کې غلو کول. غلو پیژنئ؟ تجاوز کول. نو دا سورۃ مائده 77 نمبر آیت دی. او اوم سبب د دلالت چې دی کفر کول. سورۃ النساء 136 آیت. او اتم سبب د دلالت هغه د تابعداري د خپل خواهشات د نفس، ناجایز خواهشات پورا کول. سورۃ انعام 56 نمبر آیت. او نمبر 9 سبب د دلالت هغه په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې طعن او اعتراض کول. دا سورت بنی اسرائیل 48 نمبر آیت. 48 او لسم نمبر سبب چې دی د دلالت هغه دی د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرمانی کول. سورت احزاب 36 نمبر آیت کې. نور زینو کې بشتا خدا هغه ډېر واضح چې کوم ځای کې راغلی. یو لسم سبب د دلالت د اکثریت تابعداري بغیر د شرعي دلیل نه. د اکثریت تابعداري. وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. خلک و دي خو ډېر ځکه ورپسې لاړ. نو هغه ډېر که په غلطۍ د سود په حق کې وي او دی وایي چې نه دی خو ډېر دی، دی خو اهل اقتدار دی او مونږ په حکومت کې یو، نو بس د سود په حق کې به ووټ واچو. نو دا د شریعت څه شو؟ مخالفت شو. نو د شریعت مقدسه د دلیل نه بغیر د اکثریت تابعداري دا سبب د دلالت دی. دا سورۃ انعام 116 نمبر آیت کې راغلی. دا الله پاک د رحمت نه ناامیدي دا بل سبب دی د دلالت. 12 نمبر سبب چې دی د دلالت هغه دی د الله پاک د رحمت نه ناامیده کېدل. دا سورۃ الحجر کې په 56 نمبر آیت کې راغلی دی. او 13 نمبر سبب چې دی د دلالت هغه د غیر الله نه مدد غوښتل دي بل استقلال. سورۃ احقاف 15 نمبر آیت کې راغلی.
دا ولیکل سپیډ مسنګ دی لیکل راځي چې څنګه یې ورسره لیکل شي ها سوارلسم نمبر سبب د دلالت چې دی هغه دی د الله تعالی د دشمنانو سره دوستی کول د الله پاک د دشمن سره چې څوک دوستی کوي نو دی د دلالت ته څه کوي دعوت ورکوي دا سبب د دلالت دی دا کوم ځای کې راغلی دی دا په سورة الممتحنه کې په اول نمبر آیت کې راغلی دی او پنځلسم سبب چې دی د دلالت په آخرت باندې دنیا غوره کول په آخرت باندې دنیا چې څو غوره کی دا په سورة ابراهیم 3 نمبر آیت کې راغلی لیکل اصول کئی شپاړسم سبب د دلالت د ذکر الله نه د زړه سختی د ذکر الله نه د زړه سختی دا سبب د دلالت ګرځي دا سورۃ زمر 22 نمبر 22 نمبر آیت کې دی او ولسم سبب د دلالت چې دی نو هغه دی په قیامت کې شک کول او دا راغلی دی په سورۃ شورا 13 نمبر آیت کې خبره پوښی تاسو دا ولې مونږه ذکر کړو ها څه د پاره مو ذکر کړو دې د پاره چې په خپل هم د دې نه ځان بچو او مونږ او تاسو امامان او خطیبان مدرسین او معلمین او مبلغین داعیان حضرات چې دای خلکو ته دا پیغام ورکړي دا کارونه چې دي دا د الله پاک غضب ته دعوت ورکړي د خدای د غضب نه چې څوک بچ کېدل غواړي دا کارونه دې پرېږدي که پکې وي توبه یې توبه سي دا دې پرېږدي نور خلق دې د دې نه منع کړي چې ګوره دا کار تاسو کې شته او دا د الله غضب ته دعوت ورکړي داسې د اسباب دلالت استاسو د جمعې د تقریر لپاره وي پس به تقریر کوم په دې سو جمعې تقریر کیږي ها چې اسباب غضب و ترا شروع کې او آیاتونه دا همغه د نمونه لپاره یو څو مثالونه تاسو درک دا خو تاسو ډېر ډېر مثالونه ورکول شي قرآن مجید خو لویه ذخیره ده نو چې دا غي یو مثال لپاره یو آیت ورته بیانې نو په دې باندې څومره تقریرونه کی نو دا تقریر برای تقریر نه چې بس هغه جمعه تیر شو الحمدلله بس روانه جمعه پورې بیغمه شو نه دا د معاشره د اصلاح یو فکر به مونږ ځان سره راوړو چې مونږ په خپل هم سم شو او دا معاشره زمونږ هم سم شي مونږ دا کورونه هم سم شي اسه نه زمونږ په کور کې دنه داسې کارونه کیږي چې هغه د الله پاک غضب ته دعوت ورکړي او هغه سبب د گمراهۍ ګرځي نو دغه اسباب غضب نه به مونږ ځان بچ کوو او د نور خلقو د بچ کولو کوشش وکړو او د اسباب ضلالت نه به ځان بچ کوو او د نور خلقو د بچ کولو به مونږ کوشش کوو نو زمونږ هغه علاج او پرهیز دا به اله بیا مکملي او کو یو خوا مونږ علاج کوو او بل خوا مونږ د پرهیز پابندي نه کوو دې مطلب به دا شي چې زمونږ طریقې علاج چې دی نو دا هغه شانته نه دی چې څنګه پکار دی په سورۃ فاتحه کې دا مضامین چې بیان شوي دي او بیا سورۃ فاتحه مونږ په هر یو منځ کې وایو د دې پیغام مونږ ته دا دی چې دې کې ډېر غور او فکر پکار چې بار بار دوهراویږي د څه لپاره دوهراویږي د دې بار بار ویلو بس فلسفه خو یې کړه چې موږ تلاوت کوو په منځ کې نو کله د سورۃ بقره نه را شروع کله سورۃ فلق وایو کله سورۃ الناس وایو خو مخکې نه الفاتحه خامخا وایو
نو دا چې دوهراویږي سورۃ فاتحه په دې منځونو کې د دې تکرار د دې څه مقصد دی؟ نو یو خو تکرار لتاکید کنه او یو تکرار شي نو هغه د څه لپاره د دې لپاره چې په دې کې غور او فکر په دې کې وشي یو ځل پکې فکر وشي بل ځل چې وای چې بیا پکې فکر وشي چې بل ځل وای چې بیا پکې فکر وشي او د قرآن شریف علوم او معارف دا خو ختمېږي نه یو تفسیر چاولی کولو نو هغه دا نشي ویلی چې ما د سورۃ فاتحه ټول علوم او معارف هغه په خپل تفسیر کې راجمع کو د دینه پس بل یو د معرفت نقطه بس بیان نکي چې هغه په سورۃ فاتحه کې بیان شي دا څه نشي ویلی هر مفسر کو تفسیر کړي دي نو آخر کې بیا د خپل عجز اعتراف هم کړي یې په سر کې اعتراف کړي دی په آخر کې یا په دواړو طرفونو کې چې د قرآن علوم و معارف دا داسې یو لوی سمندر دی چې بس دې کې خلک لګیا دي روپې پکې وای او ملغلرې ترې وباسي نو دا سورۃ فاتحه په دې کې به مونږ غور او فکر کوو د تفسیرونو په رڼا کې د مفسرینو د هغه تحقیقاتو په رڼا کې نو د هغې نه به دغه ملغلرې چې مونږ ته راوځي دا په خپله عملي کوو او نورو خلکو ته به هم انشاءالله د دغه د رسولو کوشش کوو الله تعالی دې مونږ ته توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين